یو وخت کیسه ده په لال ګلاټي کلي کې یو شکاري وي. دی شکار کوي او خپل د کور تر ګوزاره په دې طریقې باندې دی چلوي. دی په ځنګل کې ناست وي، جال یې خور کړی وي. د ده په جال کې ډېره ښایسته مرغۍ راپساو شي چې د ده په نظر شي چې واه یار دا خو ډېره ښایسته مرغۍ راله، دا به زه بازار ته یوسم، ډېرې ښایسته پیسې به راله، قسمت مې کولاو شو یار. ډېره دې مرغۍ خواته چې څنګه راورسېده مرغۍ ورته وویل واه یار دا څنګه مرغۍ ده، دا خو خبرې کوي او که دا ما خرڅه کړه نو ردې واړه بچي دي هغه به مړه شي او دا ګناه خو زه په خپل سر نه علمه. دې دقه مرغۍ واپس کولاو کوي او پرېږدي. دې چې څنګه پرېږدي د دې نه یو بوډۍ ښځه جوړه شي، د ده چې بې نظر شي ورته ډېر حیرانه او پریشانه ولاړ وي او دې باندې نظر وي. اخره کې ورته ووایي چې ما ته څه مه وایه، زه یو وړوکی شکار یم، ځان له شکار کوم، په دې باندې خپل د کور دانه پانې چلوم، ما ته څه مه وایه. نه بچیه زه تا ته څه نه یم، ته خو ډېر ښه انسان یې، تا زه پرېښودمه، که بل کس وی زه بې نه وم پرېښې او زه بې خرڅه کړې وم یا بې وجلې وم، خو زه چې ته څه غواړې زه به تاله درکړم. ما له ښه نه دي پکار، زه ځان له محنت مزدوري کوم، په دې باندې خپل د کور غوزاړه چلوم، چې ښه پکار شو بیا به تا ته ووایم ما له ښه نه دي پکار. زه تا ته خپله پته ښیم چې ستا څه پکار یې، ته بیا زما خواته راشه زه به تاله درکوم، ته ډېر ښایسته او ښه انسان یې او ستا غوندې انسانان ډېر لږ دي په دې دنیا کې. دا ورته دا خبره وکړي او د دغه ځای نه غیبه شي. دی ډېر پریشانه وي او خپل کور ته راشي او ښځې ته وایي چې ټوله قیصه ورته وکړي چې داسې یو جادوګر غوندې مرغۍ مې نیولې وه، د هغې نه ښځه جوړه شوه. ای سړیه تا دې ځان له څه غوښتل ولې نه، چې هغې وایي چې څه دې پکار یې زه به درله درکړم، نو تا به دې څه غوښتل و که نه، غرق شوی ته د بوډۍ خېټه دې نیوله. ته په خپله سوچ وکړه، بوډۍ به وایي چې دا خو څومره لالچي انسان دی. ای سړیه په دې څه ټایم کې ملا څوک دا سوچونه کوي چې لالچي دی، خو تا به ترې غوښتلې دنیا پیسې به ترې غوښتلو چې زموږ دا غریبي ختمه شوې وه که نه، ورشه ځان له دې څه وغواړه، مالک مکان به مو اوس راشي. په دې کې مالک مکان راشي، هلکه د کور کرایه راکوئ که نه یاره، دا خو درېیمه میاشته غرق شویه، نن سبا کې د کور کرایه نه راکې، کرایه راکه که نه دا کور خالي کوه زر کوه. ما ته شباب وړې شباړو که زه به تاړه شباب و اړ شوې زه به ستا ټوله کړایي به دړ کړم، ستا به غټه مېړه باڼې وي یاړ په ما باندې رحم وکړه شبا پورې. ټیک ته د سبا پورې به د تم صبر وکړمه، خو چې سبا دې ونه کته نو لته بدله درکړمه. په دې کې ته مالک مکان لاړ شي، ژمه ښځه چې دا بوډۍ نه ځان له سونه څه وغواړمه، بله لار خو نشته، مالک مکان راته وایي چې کور خالي که. سړیه ورشه زر پسې ورشه پیسې میسې څه دې وغواړه. په دې کې دی روان شي، ډېر مزل وکړي په ځنګلونو په ویرانونو کې او دا بوډۍ خواته راورسي، خواته راشي. لړکۍ ما ته پته وه چې ته به زما خواته راځې، وایه تا له څه پکار دی. اما ماله داسې شی راکړه چې زما سره د هغې نه ډېر شی سونه دوله راشي چې زما سره زیاته سونه وي. بچیه دا لوښی والا دې ته وایه سونه راته به تاله سونه درکړي چې څومره سونه دې پکار وي. ما جي ستا ډېره ډېره شکریه، ستا ډېره مهرباني. دې ته دغه لوښی واخلي او له دغه ځای نه روان شي. دې روان یې ډېر زیات سفر یې کړی، دته لاره ډېره زیاته اوږده وي، دته مخامخ یو کور راشي. دی وایي چې یاره د دې کور کې به لږ ارام وکړمه او سهار به د دې ځای نه واپس ځمه. دی د کور والا خواته راشي، یاره ما ته لږ آرام دپاره لږ ټایم پکار دی، یو 2-3 غنټې خوب کوم بیا به ځمه، ستا به مهرباني وي چې ما له دلته خوب له ځای راکړې. یاره ته خو ما ته انسان لږ او بیکاري زیات ښکاري چې ستا په لاس کې د بیکاریانو دا لوښی تا نیولی دی. یاره دا د بیکاریانو لوښی نه دی، دا جادویي لوښی دی، د دې نه چې ته څه غواړې دا به تاړه هغه دړکئ. ښه دی چې واوري دا خبره جادویي لوښی، هلکه راشه دا لوښی خو به دې پټ کړو، که نه بیا دا سړی کور رانه لاړو نو دا لوښی به رانه لاړ شي، خو دی رښتیا وایي نو دا خو به زموږ مزې شي که نه یاره څه سوچ کوې، ځای راکړې که نه ځمه درنه. ولې نه مړه راشه، دنیا ځای دی یار، ما خو تا سره هسې ګپ لګو، دا ستا خپل کور دی، سم له پکې راشه چې څومره خوب کې وکړه. دی چې دا واوري خوشحاله شي، راشي او اوده شي. دا کس راشي د ده نه دا لوښی واخلي او چې پټې کړي او خپل ښځې پسې راشي چې ښځې دا وګوره لوښی مې در لاړو. دی وایي چې د دې نه څه غواړې ابه درله درکوي. لوښی موږ له سونه پکار ده،
دا پرخچا د سونه په دې کې ډیره زیاته راشي چې دا وګورو ډیر خوشاله شي. خاصی دا خو پرخچا د سونه لوخه دی. یا سړی دا کته لوخه پروت د قلوخه ولا په بدله کې ورکړه د څه پته لګي چې دا موږ بدل کړی او د سونه د لوخه ته دلته کېده او کنه خځه موږ ډیر زیات مالدار شو زموږ په شان دي مالدار خو په پوره کلی کې نه وي د په قلوخه نظر چې د قلوخه سره بدل کې او هغه ته وی سي چې دا بود موږ هغه ته کېدو او د سونه لوخه به موږ ځان لپټ کو دا لکه د وی چې را پاسې د خپل د لوخه راوالي د ته اډو پته ومنه لګي چې زما سره لوخه بدل شو. استاسو ډیره مهرباني یار ډیره دونه روان شي او لوخه کور ته راوړي او خځې ته وایي چې خځې دا لوخه مې راوړل د سونې لوخه دی. نثار سونه ته وواړه کنه چې د سونې لوخه دی څه لوخه موږ له شونه راکا د چې سونه وای سونه هغه کې اډورام نشي ځکه خاوند ډیر زیات پریشان شي چې دا خو را تخکاری بوډای ته سره سي مزاق کړل سړی ته خو څوډ سونه رام نه کړه او کونه خوږی ما ته خپړې باز ما شړه ما مجاق وکړو پاتې کې مالک مکان مراشي الکه څنګه چل زما کرایا تا چې سبب درکم سوا شوی د کرایا را کشاب شیټه جما شړه ډېره غټه توکه وشوه ته مهرباني وکړه ما ته یو ورځ نور شبړو کمال یو کش دوکه راکړه هلکه څنګه دوکه یې درکړه غرق شویه ته ماله دوکې راکې سبا دې رخ کړلی کرایه راکړه شبا پوړې شبړو که شیټه کوړ شوې زه به شبا کړی درکم هلکه که سبا دې را نه کړه نو بیا دې خیر نشتی او سبا اخرنۍ ورځ ده ګوره بیا درته اړو صبر نه کومه که نه کړه ښځه درنه پکې بوزم او خرڅوم چنټه ورشه په بوډۍ پسې چې ته زموږ سره څه مزاق کې دروغ وایه موږ له لوښه راکې او جو ژمه په هغه بوډۍ پسې شاړ به ورشم او خلاص شم ناوخته دی په دې کې شپه شي او سهار شي دې پاسې د قلوخې د ځان سره راواخلي او په بوډۍ پسې لاړ شي چې بوډۍ خوا ته ورشي اما دا تا ماله شه دا د ډوغو لوښی راکړله چې دا به شونه راکوي دی خو یې شم را نه کړل اما چې دا واوري څه نشي کېدی بچه چې دا لوښی تا له څونه درنه کوي ته به ضرور څه چل شوی نه ما داسې چلم نه دی شوی خو دې لوښی خو شونه نه راکوي بچه دا سره بسې چل شوی که نه دا خو سونې والا لوښی خو خیر څه خبره نه ده ته دا کالینګ واخله چې ته څه غواړې ته به تاله روټۍ هر سره درکوي ته دې کالینګ نه دا ویسه دې د کالینګ په اوږه کې دی او را روان شي چې زه راشه دا کالینګ هم ښه دی روټۍ موټۍ هر سره خو به تیاره میلاویږي دی بیا که کور ته راشي هلکه چېرته روانې راشه مړه ستړی شوی به لږه شپه وکړه او یاړه د ستړی شوی یم چې لږ ارام وکړم بیا به وټځم یو 2-3 غنټې بعد چې دمه وکړم ډېره دقې غڼکب سره بیا پساو شي او راته په کور کې بیا شپې ته اراده وکړي چې شپه به وکړم او سهار به راته ځای نه لاړ شم یاړه بس تا ډېره مهرباني چې ته زما د مړه خدمتګار یې یاره دا ستا خپل کور دی مړه په دې کې څه خدمتګار خبره ده راشه سمله چې څومره خوب کې ټیک ته یاړه ډېر ستړی شوی یم و دې په دغه خبرو کې راولي او دې لاړ شي رده کرا بیا سملي دې ته دغه کالینګ هم راچوت کې او ښځې خوا ته ویسي ښځې ته وویل چې ښځې نن راته داسې کالینګ دی چې څه غواړې هغه پکې راځي او پرخچا په دې کې هر سره راشي دا ښځه خاوند ډېر خوشحاله شي یا سړی دا خو پرخچا دا سړی وایي دا خو څه جادوګر راته ښکاري او که نه ښځې دا خو ما ته هم څه الټه پلټه ښکاري راته ښکاري جادوګر دی دغه کالینګ به وله ورکړو دا به دې پټ کړو که نه ته ته څه پته لګي سړیه دغه کالینګ وله وړم او اوږدم ته دی ورته دا بل کالینګ کې دی او هغه اصلي کالینګ ته پټ کې دی راپاسي او دغه کالینګ به اوږه کې دی او دې کور راوځي او د دغه ځای نه لاړ شي سیده خپل کور ته او کور کې په ځمکه بچاو کې او ښځې ته وایي چې یا کالینګ شابه ډېر شه روټۍ راکړه روټۍ سوي چې هېڅ هم نه وي دی بیا پریشانه شي دا ښځه هم پریشانه شي راته ښکاري هغه اماجي زموږ سړک ګڼ کاپي کوي دا ډوغ وایي موږ له د نقلي کارډینګونه ډاکوي او دې نه مخکې چې مالک مکان راشي زه په هغه بوډۍ پسې بیا ځم دی دا کالینګ راونغاړي او په هغه بوډۍ پسې بیا راشي او بوډۍ ته ووایي چې ما دا ته زموږ سړی ښه مجاق کوي خوراکۍ خوراک راله که نه نو بیا زه چالو شو بچیه ولې خیر خو دی که نه اما دا کالینګ خو موږ له روټۍ نه راکوي تا وایي پتیله به سونه درکوي کالینګ به روټۍ دا نه راکوي بچه تا سره په لاره کې ساعت څه خو نه ده شوې چېرته چا سره ورکاو شوی خو نه وي چا ته خو دې د دې په باره کې ویلې نه و که نه اما داسې یو ځای دی زه په هغه ځای کې اکثر شپه کوم نو خو هغه ډېر ایماندار او ډېر ښه انسان دی خو ما ته شپې له ژی راکوي او خدمت مې کوي بچه ما ته هم هغه ګڼکب ښکارېږي تا ته سره هغه دوکه کوي نه ما خو ډېر ښه انسانان دي هغه دوکه نه کوي
بچیا کو هر سره دی خو هم هغه پیمانه دی خو ته دا ډنډه واخله او ډنډې ته وایه ډنډې خپل کمال وښایه بیا دې ته خلاصې. دی دغه ډنډه واخلي او د ځان سره روان شي او دې ته راشي هلکه چېرته روانې خیر هڅه کوي یاره دا ایرو والا ډنډه ده چې دې ته وه ډنډې ایرې راکړه نو دې نه دنیا ایرې دوړېږي. د ښځه خاوند چې دا واوري دنیا ایرې دوړېږي د بیا په سوچ کې شي چې یاره دا خو مزې دي راشه یاره شپه وکړه او سهار به ځې که نه. دې ته پته ولګي چې دا ګڼ کپان دي دې هم شپه وکړي په قلاره سملي او چې دې کې دا کس راشي د ډنډې ته څنګه لاس کېدی ته دا پټی او دې پې راپاسي دې ډنډې ته وایي چې ډنډې خپل کمال وښایه او ډنډه نور څه وي خو بس په دې کس باندې راکېږي آلی بچ مې کوي ته مړې کړمه بچ مې کتې یا لږه بچ مې کتې په دې کې دا ښځه راشي یا خاوند راله وجنې بل خاوند مې نشته دغه خاوند مې دې پرېږده تاسو ګڼ کپان یې تاسو زمانه غلا کړله او موږ کړله راوړو دا لارسانه دله راوړو ژر راوړئ ودرېږه ډنډې دا ډنډه ودرېږي او دا بله دا کالینګ او دا پتیله راوړي دا لږ په کالینګ پتیله هر سره واخلي او کور ته راشي په دې کې مالک مکان هم راغلی هلکه کم دي تا سره پیسې راکړه پتیلې ډېر شی سونه راکړه په دې کې چې دی دا سونه خبره وکړي او پتیله د سونې نه ډکه شي دا سیټ چې ویني هلکه نوکره دا خو مزې دي سونه هلکه موږ له دا پتیله پکار ده دا پتیله موږ له راکوی شابه زر کو نوکره دا پتیله تی واخله نوکر نه یو کې نه بلګي او د لاس نه پتیله په زور واخلي شی ټکه دا چړمکو دا پتیله واپس را زغرک شوی غولي پتیله واپس درکا دا نور څه شی د ډنډې زګوره و خودي ټکتا بار شیډه ته په خبره نه پويږي نو ډنډې خپل کمال وته او خای دوته دغه نه پېږي په خبره باندې نو بیا سه ډنډه په گنجا باندې شروع شي اره بچ مې کوي دا نوکر دا پلټه گزار کې او وخت احتمال ګر دا ویډیو ضرور سبسکرایب کړئ چینل لایک کړئ